موږ سره سیل بایولوژي اور سایټالوژي هم ورته وایي. ښه ٹھیک شو. سیل بایولوژي ته موږ سایټالوژي هم وایو. ٹھیک شو. مالیکولر بایولوژي ورته هم وایو. ښه it is also called cytology or molecular such definition बदल ले. हाँ वो किस के definition बदल ले. मौसम न दिली के लिए बच्चे लखनऊ स्टार्ट वास्तु. अच्छा नया टॉपिक उमगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंटिन्यू को नन چې کوم اولنې زمونږ د لپاره کوم اولنې برانچ ته د نننې ورځې د لپاره هغه د سیل بایولوژي. سیل بایولوژي ته مونږ سایټالوژي هم ویل شو او مالیکولر بایولوژي هم ورته مونږ وایو. اوس په دې کې مونږ څه سټډي کوو؟ نو په دې کې مونږ سیل مایکروسکوپیک سټډي اف سیل اینڈ देयर سټرکچر. د سیل څنګه سټرکچر دی، په سیل کې دنه څه موجود دي، په سیل کې دنه molecules in a compartments دي، organelles دي، structures پکې موجود دي لکه ribosomes دي، Golgi apparatus دي، mitochondria دي، nucleus دي، په nucleus کې بیا nucleolus دي. د هر یو organelle ځان له function دي. دا structures ته combine موږ څه وایو؟ organelles وایو. کوم structures چې په سیل کې موجود دي. ٹھیک شو. لکه د سیل مثال د یو فیکټری دی. اوس یو فیکټری ده، په فیکټری کې مختلف قسم کمپارټمنټس وي، رومونه پکې وي. یو روم کې به را میټیریلز پراته وي، په یو کې به د هغې پیکینګ کېږي، په یو کې به موډیفیکیشن کېږي، په بل کې به څه کېږي او بیا به اخره کې د هغې ډسټریبیوشن کېږي. په سیل کې هم دغه شان کمپارټمنټس جوړ شوي دي. کمپارټمنټس ته کمپوننټس هم وایي، کمپارټمنټس هم ورته وایي او ارګانیلز هم ورته وایي. ټیک شو. اوس سیل بایولوژي څه ته وایي؟ نو که د سیل بایولوژي ډیفینیشن موږ کوو نو سیل بایولوژي ډیفینیشن داسې دی چې د مایکروسکوپیک د برانچ اف بایولوژي which deals with the study of cells. Yeah, the microscopic study of cells are known as cell biology. نو تاسو ته مخکې ویلو چې سیل مونږ په خپل سترګو باندې نشو لیدلی. چې سیل مونږ په خپل سترګو باندې نشو لیدلی، د دې خبرې مطلب دا چې مونږ به څه یوز کوو؟ مایکروسکوپ به یوز کوو. کوم ځای کې دې لیدلی وو؟ څنګه ایلیمنٹ دی؟ نو په دې کې دا ایلیمنټس لیدلی دي. ایلیمنٹ هو یې همدغه ده چې څومره انډیویزیبل پارټ چې نور نه تقسیمېږي، دا به ته څومره پورې تقسیمولی شي. ایټم دی. ایلیمنٹ بیا څه ته وایي؟ د دې څه مطلب دی؟ پیور پیس اف میټر. خالص خو ما ته هم پته چې خالص دی. څنګه خالص دی؟ مطلب دا نور ایلیمنٹ او په ایټم کې بیا څه فرق دی؟ ایلیمنټس اس کې. ٹھیک شو. نو ایلیمنټس تا لیدلی دي. هایدروجن او د کمپاوند به څه ډیفینیشن دی؟ the elements of the elements of the atoms da bas same we kada but different we elements राजे से जोड़े elements की भी elements राजे से जोड़ की compound and molecules. हाँ सही देखे ना. دا په بایولوژي کې هم موږ دغه شان وایو چې کله موږ سیلولر ارګنایزیشن وایو که نه، ارګانیزم څنګه جوړېږي، هغې دپاره موږ اولنې ایلیمنټس وایو، ایټم وایو، ایلیمنټس وایو، کمپاونډز وایو، بیا سیلز وایو، بیا ټیشوز وایو. ټیک شو. د هغې نه پس بیا ارګانیلیز او بیا ارګن سیسټم او بیا ارګن سیسټم بیا پوره ارګانیزم. ولې ته د څه نه جوړ شوی؟ او د خاورې نه جوړ کړي دي. مونږ انسان څنګه د خاورې نه جوړ دی؟ بیا دې څه مطلب دی؟ آدم علیه السلام د څه نه جوړ شوی و؟ د چیپټر نمبر 1 کې لږ منځ ته لاړ شي، بس دغه مخکې د هولي قرآن اینډ ساینس دې له به راځو انشاءالله. ښه ده، دې به د یو
ورس چې کوم دی د یو آیات به ترجمه کو او د هغې به بیا بیالوجي په دې باندې څنګه اپلای کیږي، څنګه قرآن او ساينس مونږ منو دواړه دې باندې وروستو خبرې کوو. نن مې صرف دې ټاپک د پرېږدی چې دا برانچز درته نن ختم کړم. ټیک شو، صرف دلته کې وقع ده چې کله مونږ د مایکروسکوپک سټډي آف سیل مونږ کوو او د مایکروسکوپک سټډي آف سیل ته بیا مونږ څه وایو؟ سیل بایولوجي یا ورته سایټالوجي وایي. د مایکروسکوپک سټډي آف سیل and their structures. اوس دیکھو ګوره، فار ایگزامپل دا زموږ سره یو انیمل سیل دی. ٹھیک شو، په دې انیمل سیل کې زموږ سره موجود دی نیوکلیس، د نیوکلیس سره بیا زموږ سره موجود دی انډوپلازمیک ریټیکولم، سموث اینڈ رف انډوپلازمیک ریټیکولم. ٹھیک شو، بیا زموږ سره ګالجی اپاریټس موجود دی. د ګالجی اپاریټس نه بیا زموږ سره مایټوکانډریا موجود دی. ٹھیک شو، ګالجی اپاریټس دی، مایټوکانډریا ده، بیا رایبوسومز پکې زموږ سره موجود دي. ٹھیک شو، اوس په دې سیل کې دنه چې کوم دا سټرکچرز دي ګوره، مایټوکانډریا تاسو ته په نظر ښکاري د مایټوکانډریا. ٹھیک شو، مایټوکانډریا ده. دې سټرکچرز ته مونږ وایو ارګانیلیز. څه ورته وایو؟ ارګانیلیز. یا ورته مونږ کمپارټمنټس وایو او یا ورته مونږ کمپوننټس وایو. څه ورته وایو؟ کمپوننټس. درې وانه ټکي ورته ویلی شيخه. 3 terms are used for these structures. ٹھیک شو، organelles, compartments and components. نو چې کله هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغه کې مونږ سیل او د سیل سټرکچر سټډي کوو، نو دغه برانچ اف بایولوژي ته مونږ څه وایو؟ سیل بایولوژي یا ورته سایټالوجي وایو. بل برانچ چې زموږ سره کوم دی هغه دی زموږ سره فیزیالوجي. څنګه چې مونږ لاست ټایم اناټومي ویلې وه او مارفالوجي مو ویلې. اوس فیزیالوجي زموږ سره یو ګریک ورډ دی فزیس نه وتی دی. فزیس ٹھیک شو، او د فزیس مطلب دی نیچر. څه شی دی؟ نیچر. اوس نیچر څه ته وایي؟ عادت ته وایي که نه، یو قدرت ته هم وایي، فطرت ته هم وایي. ٹھیک شو، اوس زمونږ په باډي کې چې څومره هم سټرکچرز دي د هغې فنکشن چې کله مونږ سټډي کوو دغه برانچ اف بایولوجي ته مونږ څه وایو؟ لکه زه وایم ستا نیچر څه دی؟ ستا نیچر څه دی که نه؟ ستا فطرت څنګه دی؟ نرم مزاجې، خوش مزاجې، ٹھیک شو، سخت یې. اوس فیزیالوجي کې مونږ سټډي کوو هغه برانچ اف بایولوجي چې په دې کې مونږ سټډي کوو څه شی؟ د یو ارګینزم چې څومره سټرکچرز دي د هغې فنکشن. لکه زموږ په باډي کې هارت دی، د دې څه فنکشن دی؟ د پمپنګ ارګن دی. کډنیز دي، کډنیز ته مونږ فلټرینګ ارګنز وایو، کوم چې زموږ فلټریشن کوي، یورین فارمیشن کیږي که نه. ٹھیک شو، لنګز دي، لنګز زموږ سره څه کوي؟ ایکسچینج اف گیسز کوي. د هر یو ارګن ځان له فنکشن چې کله مونږ د ارګن فنکشن سټډي کوو زموږ په باډي کې څومره ارګنز دي د هغې فنکشن چې کله مونږ سټډي کوو هغه برانچ اف بایولوجي ته مونږ څه وایو؟ فیزیالوجي. نو د برانچ اف بایولوجي deals with the study of function or the چا function of internal structures, the study of functions of internal structure of an organism. د یو ارګانیزم چې کوم انټرنل سټرکچر دی د هغې چې کوم فنکشنز دي هغه چې کله مونږ سټډي کوو دغې ته مونږ وایو فیزیالوجي. څه ورته وایو؟ فیزیالوجي ورته وایو. د دوه برانچز باندې نن پوه شوې، سیل بایولوجي یا سایټالوجي یا مالیکولر بایولوجي. فیزیالوجي دواړو باندې پوه شوې. لکه اوس زمونږ ارګنز مونږ اخلو، فار ایگزامپل زمونږ باډي کې کم ارګنز دی، لکه کم ارګنز کېدای شي زمونږ باډي کې. هارت دی زمونږ، هارت. اوس د هارت څه کار دی؟ د پمپنګ ارګن دی. اٹ هیلپس ان پمپنګ د بلډ. د زمونږ سب پمپ کوي بلډ، هغې دپاره یو پورا سرکولیټري سسټم دی. هغه مونږ به چیپټر نمبر 9 کې چې کوم د ټرانسپورټ په لاست ټاپکس کې مونږ څه کوو هغه ډسکس کوو انشاءالله. ټیک شو، بل ارګن مونږ وایو کډنیز. کډنیز زمونږ سره څه کوي؟ فلټریشن کوي.
کډنی زموږ سره څه کوي فلټریشن کوي د څه شي فلټریشن کوي زموږ باډي ته چې کم نایټروجینس ویسټ راځي ټاکسین سبسټانسز راځي د هغه فلټریشن کوي زموږ باډي ته زموږ چې کم لیور دی لیور پیژنې نه د پلازموډیم د لپاره زموږ سره وایټ بلډ سیلز دي وایټ بلډ سیلز پیژنې WBCs چې څه ته وایي د وایټ بلډ سیلز ځان له بیوټایپس دي لیمفوسایټس دي بیسوفیلز دي نیوټروفیلز دي ٹھیک شو فیګوسایټس دي فیګوسایټوسس پروسس کوي ٹھیک شو دا څه ارګن دي چې دا زمونږ لیور څه کوي زمونږ ډیټاکسیفیکیشن کوي ډیټاکسیفیکیشن پیژنې تا ته مې ویلې والا کا ایویسینا والا डिटॉक्सिफाई डी मीन डिग्रेड करना खत्म करना टॉक्सिन चीजों को ठीक शो तो डिटॉक्सिफिकेशन हागा प्रोसेस दे जदा जमंगा पर बॉडी की हुसो की कई लीवर कई जमंग बॉडी जकल वेस्ट सॉरी टॉक्सिन सब्सटेंसेस राजी अगर द बॉडी न सकी खत्म ही है जे जमंग बॉडी डैमेज नशी केमिकल पिना वरा चाहिए लीवर जमू सर यो लिक्विड टाइप फ्लूइड हम रिलीज करे दमु बाइल वायु द हगे कार पर डाइजेशन के जमू सर पर डाइजेशन के जमू सर यो लिक्विड प्रोड्यूस करे दमु येलो कलर की भी जमू सर येलोविश की लिक्विड को भेजने का ना हगे दमु वायु बाइल और द हगे कार से भी हेल्प से ना डाइजेशन अगर जमू सर पर डाइजेशन की हेल्प की खा ठीक शो दा जमूंगा हागा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी शो च कम के मुंगा इंटरनल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स द हागे फंक्शन स्टडी को like the heart सा फंक्शन दे the kidney सा फंक्शन दे the liver सा फंक्शन दे the lungs सा फंक्शन दे lungs exchange of gases दी जमूंग सरा exchange of gases अब exchange of gases तबिया मुंगा जमूंग सरा यो चैप्टर दे पर क्लास 10 पर बायोलॉजी के ठीक शो अगर तमुंगा बिया अवलने चैप्टर च कम देनु मिस दे माना हेयर शो यार हाँ دا دو برانچز وشول د دې نه پس بل برانچ کوم د زموږ سره هغه د بایوټیکنالوژي دی کنه بچي ما ته پسې ها دا خیر بیا راځو چې ما ته کوم ذهن درتل وس هغه به ډیسکس کوو خاص ضروری نه یو بوایو بایوټیکنالوژي بایو او technology the two word combination it is a combination of two words bio and technology bio for life show living organism technology से तो वही से कम technology मुंगे यूज़ को एक show techniques यूज़ को उस पद्धति की मुंगा सको the use of microorganisms for the welfare of human beings microorganisms उसको क्या था चकले मुंगा microorganism तो इंसानों ने फायदे द पार इस्तेमाल हो कोर की चकले मुंगा उड़ा आगो उड़ा खल पेजने खमीरा पकी बाबा जो जमुक सर यीस्ट थी लग टाइम बस अगवड़ से होशी खमीरा शी राउ पड़ सीगी दर तमुंगा वायु अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दा हम द बायोटेक्नोलॉजी पर जरिए से रखीगी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुंगा यूज को पर डिफरेंट फैक्टर्स के हम मुंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज को द डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार होले द पारा मुझे कल केकुलो जोड़ो केक्स ठीक शो दा हम मुंगा पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बांधे जोड़ो कल चिंको कोर के मस्त जोड़ो लेक्टोबैसिलस बल्गेरिकस तुम जरा वाखलू अब पेव के वाचो ठीक शो बदे की मुंगा सको द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग द इंसानों द फायदे द पर मुंगा द सुमर चे द जम सर बैक्टीरिया द कना बैक्टीरिया से शरीर सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दी मुंगा यूज को द इंसानों द फायदे द पर बट डिफरेंट फैक्टर्स की हम द बिया ऑर्गेनिजम्स मुंगा सको यूज को ठीक शो सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स microorganisms for the welfare of human beings the इंसानों द पैदी द पर चकल मंग सको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज को न कता सकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन के वे ज्यादातर चकल द बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दे जान ला हागे सर बखवा की द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होम हुई माइक्रोबायोलॉजी मंग वेली दा माइक्रोबायोलॉजी मंग वलेम न देवेले थ्री मेजर फील्ड से कले मंग वेलकम ठीक सुनो पागे की मंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज को स्टडी को तो चकले मंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज को मतलब दा शुजान त बसो कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो हम मौजूद हुई और सोक ची द ऑर्गेनिज्म यूज के द इंसानों द फायदे द पारा इंसानों ले फायदा वर की सब प्रोडक्ट्स तैयार की दागे द पारा भी मंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट सुमरदी सोक ची बायोटेक्नोलॉजी स्टडी की तो आगे हम बिया द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज
دې کې هم BS کیږي ښه بایوټیکنالوژي او ځان څنګه چې موږ زوالوجي کې BS کړی دی څوک په باټني کې BS کوي څوک په مایکروبایولوژي کې BS کوي چې شو دا شان بایوټیکنالوژي کې هم BS تو کولای شي دا 3 برانچز شول زموږ سره دې باندې پوه شوې دا صفه کو نور لیکو ښه ټایم پوښتنه کنه تاسو لیکل هم نه کوي دا ولې ها अच्छा बल ब्रांच थे जमुक सर पैलियोंटोलॉजी पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स पेज ने सतोई सेंचुरीज पे ओली दिली हुई 100 इयर्स पे ओली दिली हुई 80 इयर्स हुई 90 इयर्स हुई او د هغې نه سب پاتې شوي وي فضلات چې موږ څه ته وایو ټیک شو د څه نه د دغې ماته پته نشته خو فاسلز به موږ ګورو چېرته زیاتره دا زموږ سره وي په غرونو کې ټیک شو نو پیلیونټالوجي هغه برانچ اف بایولوجي ده چې په هغې کې موږ سټډي کوو فاسلز اف انیملز برانچ اف بایولوجي which deals with the study of fossils of an animals the animals چې کله موږ فاسل سټډي کوو نو دغه برانچ اف بایولوجي د موږ څه وایو پیلیونټالوجي اوس فاسلز اف انیملز موږ تاسو ته ویل کنه نه دا دوانو د پاره دي یا فاسلز اف living organism ولیکي زدا سم دي کله چې په living organism کې موږ کم خبره کوو animals او plants دوانه پکې موږ وایو ښا ٹھیک شو نو اوس که زه دا فاسلز د انیمل سټډي کومه فار ایگزامپل د سټډي اف د پیلیونټالوجي زموږ سره بیا 2 سب ټایپس دي 2 سب ټایپس ٹھیک شو یو د زموږ سره پیلیو باټني او بل زموږ سره پیلیو زوالوجي او ما خبره بیا ده چې کله مونږه فاسلز سټډي کوو د چا سټډي اف فاسلز اف پلانټس چې کله مونږه د پلانټس فاسل سټډي کوو نو هغه ته مونږ وایو پیلیو باټني او چې کله مونږه فاسلز اف انیمل سټډي کوو فاسلز اف ان انیملز نو هغه ته بیا مونږ څه وایو هغه ته مونږ بیا پیلیو زوالوجي وایو نو پیلیونټالوجي کې موږ صرف فاسلز اف لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو چې کوم فوسلات کوم سیزونو باندې چې کله انیملز یا پلانټس ډایټ شي په هغه باندې سنچریز تیر شي هغه نه سپاتې شي زیاتره موستلی په غرونو کې زموږ سره وي ٹھیک شو نو د هغه سټډي ته موږ وایو پیلیونټالوجي د پیلیونټالوجي 2 سب ټایپس دي یو پیلیو باټني دا او بل زموږ سره پیلیو زوالوجي او باټني زوالوجي باندې موږ الریډي خبرې کړې دي نو که پیلیو ول چې کوم دا زموږ سره ریپرزینټ کوي فاسلز ته وایي ښا فاسلز ته ها ها نو نوټبوک راوخله شاباش تو simply هم لیکل شي the remaining of living organisms ٹھیک شو the remaining of living organism the living organism چې سب پاتې شوی په هغه باندې څومره مطلب هغه باندې سنچریز واوړي passing of centuries on it ٹھیک شو دې ته مونږه فاسلز وایو نو هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغه کې مونږه فاسل سټډي کوو د لیوینګ ارګانیزم هغه ته مونږه پیلیونټالوجي وایو د پیلیونټالوجي 2 سب ټایپس دي پیلیوبوټني اینڈ پیلیو زوالوجي نیکسٹ چې کوم برانچ ته زموږ سره هغه د پیراسایټالوجي پیراسایټالوجي چې کوم دی دا ورلد پیراسایټس ریپرزینټ کوي سر ریپرزینټ کوي پیراسایټس ریپرزینټ کوي پیراسایټس ریپرزینټ کوي اوس پیراسایټالوجي
branch of biology which deals with the study of parasites. The biology هغه branch په هغه کې موږ څه study کوو؟ parasite study کوو. The study of parasites, the branch of biology which deals with the study of parasites are called parasitology. What's the parasites issue there? Parasites are those organisms which feed on other organism and cause diseases. او څه پیدا کوي؟ بیماری پیدا کوي. ٹھیک شو. هغه ارګانیزم چې هغه د بل ارګانیزم باندې اوسېږي د هغې نه خوراک اخلي، د هغې نه فیډ اپ کوي. بینیفټ نه ورکوي، نقصان ورته ورکوي. بل ارګانیزم ته نقصان ورکوي. د بل ارګانیزم نه به د بینیفټ اخلي. بینیفټډ به څوک وي؟ پیراسایټس به بینیفټډ وي. چې کوم هوسټ وي د دې لپاره هغه به زموږ سره څه وي؟ هغه به هارم وي د دې لپاره، هغه به د دې لپاره څه وي؟ هغې ته به نقصان ورکوي. او پیراسایټس کې زموږ سره بیکټیریا دي، وایرس دي، ټول موږ له نقصان خو چې کله موږ د بیکټیریا دوه قسمه بیکټیریا مونږ وایو، یو ته مونږ هارمفul بیکټیریا وایو، یو ته مونږ یوزفul بیکټیریا وایو. هارمفul بیکټیریا هغه بیکټیریا چې مونږ کله بیماریانې پیدا کوي. ټیوبرکلوسس پیژنې، ټي بي چې مونږ ته وایو، پښتو کې خلک ټي بي وایي، دا ټي بي دی. ټیوبرکلوسس هغه هم د بیکټیریا نه کېږي، موږ نقصان راکوي. څومره چې بیماریانې مونږ کې لګي د وایرسز په وجه باندې، د بیکټیریا په وجه، دا هارمفul بیکټیریا دي. کوم چې مونږ یوز کوو د خپلو فایدو لپاره. ځینې بیکټیریا داسې وي زموږ په باډي کې اوسېږي، لایننګ اف دی زموږ چې د سټمک کم لایننګز دي دلته هم بیکټیریا موجود وي، او هغه چې کوم دی ټاکسیسټي نه زموږ باډي د معده څخه بچ کوي، هغې نه خپل خوراک اخلي، موږ له دې کې نقصان نه راکوي. نو ځینې ارګانیزم بیکټیریا داسې هم دي چې هغه موږ ته نقصان راکوي او ځینې موږ ته نقصان نه راکوي. نو هغه بیکټیریا چې هغه موږ له نقصان راکوي هغې ته موږ کوم بیکټیریا وایو؟ هارمفul بیکټیریا. چې کوم موږ له فایده راکوي، لکه اوس ګور ته کور کې ماسته جوړه دا هم بیکټیریا ده، د تله فایده درکوي، تله ماسته جوړه. یوزفul بیکټیریا بیا موږ دغې ته وایو. ښه، اوس پې پوه شوي. there are two types of bacteria. یو وي زموږ سره یوزفul او یو وي هارمفul. ٹھیک شو. نو پیراسایټس داسې قسم ارګانیزم چې هغه د بل ارګانیزم په باډي باندې څه کېږي؟ اوسېږي او د هغې نه خپل خوراک اخلي. هوسټ د دې دپاره وي. هوسټ مین چې د دې دپاره بل څوک یو ارګانیزم وي، د هغې نه د خپل خوراک اخلي. اوس د پیراسایټس اګزامپل زموږ سره څه کېدای شي؟ لایس، کوم دی چې مونږ سپږه وایو، سپږه. بل دی زموږ سره ټیکس، کونې پیژنې؟ زناورو کې چې زیاتر وي. ښه، بیډ بګ، منګوڼ، کټمل چې موږ ته وایو. ښه، all these are parasites. ٹھیک شو. پیراسایټالوجي باندې پوه شوې؟ نه، اوس میټاو کو. بل څومره برانچز دي؟ ټایم څومره وشو؟ تاسو برانچز ماته وایي څومره پاتې شول چې نن کلیر کېږي که نه؟ ماته راکړه بچې، ماته راکړه ګپ لګي. اناټومي شوې ده، ایمبریالوجي پاتې ده، ټیکسانومي هم، انوایرمنټل بایولوجي هم پاتې ده، خو ډېر پاتې دي. بیا ایمیونالوجي ته وایو. بس نور سټاپ کوو. ښه، ایمیونالوجي. باقي مخه خبره کمبینیشن اف ټو ورډز دی، یو د ایمیون او بل د لاګي. ایمیون زمونږ ریپرزینټ کوي زمونږ باډي ډیفنس سیسټم. باډي ډیفنس. اوس ډیفنس څه ته وایي؟ مونږ ویل که کرکټ چې مونږ کوو ډیفنس وکړه. ډیفنس څه کوو؟ چې ځان بچ کا، وکټ ورنه کې سټاپ ورته مونږ وایو ډیفنس وکړه. اوس باډي ډیفنس سیسټم، باډي ډیفنس سیسټم زمونږ د باډي هغه سیسټم چې هغه مونږ د څه نه بچ کوي؟ د بیماریانو نه بچ کوي. هغه ته مونږ باډي ډیفنس سیسټم وایو. هغه باډي ډیفنس سیسټم کې زمونږ سره موسټلی راځي WBCs، وایټ بلډ سیلز. په وایټ بلډ سیلز کې زموږ سره بیا ډېر ټایپس دي. فیګوسایټس دي پکې، مونو لیمفوسایټس دي پکې. ٹھیک شو. نیوټروفیلز دي پکې، بیسوفیلز دي پکې. د هر یو ځان له فنکشن دی. ٹھیک شو. وایټ بلډ سیلز نه، وایټ بلډ سیلز موسټلی زمونږ دی په باډي د زمونږ
فرست لاین اف ډیفنس سیستم دی زموږ په اولنی چې کوم دی جراثیم دی خوري کوم د چې موږ مایکرو ارګانیزمز وایو وایټ بلډ سیل چې کله نقصان زیات شي د دې داسې خاص نقصان په باډي کې نشته ٹھیک شو خو زموږ چې څومره وایټ بلډ سیل زیات وي نو بیا به زموږ باډي ډیفنس به زموږ سوي اب مضبوط وي سترونګ به وي نو هغه برانچ اف بایولوژي چې په هغه کې موږ څه سټډي کوو برانچ اف بایولوژي which deals with the study of defense system یا موږ چې کوم زموږ د باډي ډیفنس سیستم د WBC سټډي کوو ټیک شو دا ته موږ وایو immunology so the branch of biology which deals with the study of body defense system او body defense system کې زموږ سره راځي WBC white blood cells ان بیا ټایپس دي basophils دي basophils neutrophils دي دا د سیلز ٹھیک شو سیلز خو ډیر وی کنه وایټ بلډ سیلز اینڈ سو آن دا شنو نورم پکې شته دي فیګوسایټس دی پکې چې دا فیګوسایټوسس کوي او عمل کوي مطلب چې کله زموږ باډي ته مایکرو ارګانیزم راځي هغه انګلف کوي خوري بالکل ژوندۍ تیری دا ته فیګوسایټوسس وي او دا عمل چې سو کوي د فیګوسایټس سایټوسس د ماته ستاسو 7 کم ویلیو فیګوسایټوسس سو کوي فیګوسایټ سي کوي فیګوسایټس وایټ بلډ سیل یو قسم دی یو ټایپ سي دی ٹھیک شو سو دس واز آل اباؤٹ یور ټوډیز ټاپک سبب ان شاء الله خیرنی درې برانچز پاتې کیږي ټیکسانومی سوشو بایولوژي ایمبریولوژي اینڈ انوائرمنٹل بایولوژي برانچز به هغه نه پس ختم بایو اکونومیک ته او بایو سټیټسټک دا سيزونه بیا هغه نه بعد وایو ټیک شو ثانک یو سو مچ